او ذهن تم دا خبر را نشي چې ګینه آیت الکرسی فضیلت د شیطان په خبره باندې ثابت شي. شیطان وی چې آیت الکرسی وایا بس زبان راځه، بلکې د پیغمبر علی السلام په تایید سره آیت الکرسی ته حاصل شوی، فضیلت حاصل شوی چې پیغمبر علی السلام وی چې یا دا خبره څه ده، رښتیا ده. لکه صحابي خوب ولید چې په داسې طریقه باندې بانګ وشو په خوب کې. په مدینه منوره کې د دې خبرې ضرورت پیښ شو چې یاره څنګه به منزل خلک راغواړو، ځکه چې تکلیف دی. څوک راشي نو بیا انتظار کوي موږ ته ډېر شی تېمي، او څوک راشي هغه وایي چې یاره موږ بلاني شوي نو موږ شوي، چې پته لګي چې یاره اوس د مانځه ټایم دی راځئ. نو چا وی چې لوګي به کوو، چا وی چې بیګل به بجاوو، چا سوي هغه ټول رد شو. هغه د کافرانو طریقې وي. نو بیا د شپې صحابه کرامو خوب لیدلی وو. نو کوم صحابي چې د شپې راغی زر زر چې ما خوب لیدلی دی، نو خوب خو دلیل نه دی، د امتی د پیغمبر خوب وحی د نو دلیل دی. نو بعض خلک خامخا اعتراض کوي چې تاسو خوب دلیل نه دی او تاسو بس صحابي خوب ولید او بس بانګ او بانګ. نو مونږ ته وایي چې نه، د بانګ مسنونیت چې دی نه دا صحابي په خوب سره نه دی شوی، بلکې دا د پیغمبر اسلام په تایید سره شوی. چې ارشاد یې فرمایو چې د شپې به دواړه کوټې ته وخیږئ، بلال صاحب او ته. نو بلال رضی الله عنه ته دا کلمات وایا او دی به په زوره زوره وایي. د پیغمبر علیه السلام په ژبه مبارکه چې دی تایید وشو او مهر پې ولګو چې یا هم دا ټیک دی، وي چې رؤیا حق، دا د الله تعالی د طرف نه یو حق خوب دی. نو اعلی د دې مسنونیت ثابت شوی دی. پوه شوئ په خبره؟ نو د ټولو نه لوی فضیلت د آیت الکرسی هغه دا دی چې څه پې حاصلېږي، د شیطان نه پې سړي د حفاظت کېږي. د شپې چې ووایي داسې نو هم ټیک ده، خو پړه کې نه چې سره پړه کې ووایي، پړه کې ته اوس مونځ وایې په خولې نه وایي، نو دا مونځ نه کېږي. بلکې یا یې په زوره ووایي، په زوره ویل دې ته وایي چې خواوشه ملګري واوري، او یا یې په مزه مزه ویل دې ته وایي چې تی واوري. نو بیا یا داسې ووایي او یا یې په لاسونو باندې دم کې که نه. نو څوک وایي چې یاره دم دې ته وایي چې داسې هوا د خولې نه وباسي چې سره د خولې لاړي. پوه شوې که نه؟ که ولاړې ورسره نه بیا کار نه کوي، او درې ځله به شوک کوي، بیا به یې په ټول بدن راخکي. او داسې هم ټیک ده چې ته په خپل نظر کې یو احاطه جوړه کړي. مطلب دا ته په کور کې ناست یې او نظر د غیر چاپېره د کور نه تاو کړي، او آیت الکرسی ووایي او هغه شوک بیا دغه شانتې وګد کړي، هغه په فکر کې داسې. نو چې څومره د یو ځل آیت الکرسی کې تا څومره ځای راګیر کړی دی، دا د عملیاتو نه دی، دا نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې. او که څوک یې نه مني نو نه دی کوي، او که څوک یې مني چې په خدای پاک د څنګه ګمان وکړو، او ستا معمولي غونته نوکر او وړه غونته کیمرا هغه دونه لوی کار کوي، وایي د آیت الکرسی به څنګه نه کوي. نو مطلب دا دی چې تا یو پرې آیت الکرسی ووایي، نو ستا خپل ځان او دا محلې والا او دا خپل کور روزګار داري پې څه کېږي، محفوظ کېږي. نو که داسې وای خو پړه کې نه، یا په زوره یا په مزه دغه دوه طریقې دي. او که په لاسې شوکۍ په ټول بدن یې راکاږي، او که یا ته په خپل څومره ځای محفوظ کول غواړي چې خدای پاک د دې حفاظت وکړي، نو په توجه کې به د هغې نه کرښه چاپېره کړي، او آیت الکرسي چې ووایي نو بیا به په دغه کرښه باندې دغه شوک وګرځئ. که ته دلته کې یو ځای محفوظ کوي نو یو ځل ووایه، یا د ځان دپاره بیا د ګاونډ دپاره، او که لرې چېرته څي هغه څه کوي محفوظ کوي، په ټولو باندې توجه واچوئ. نو حفاظت یې ته نه کوې، څوک یې کوي؟ الله تعالی.
خو د آیت الکرسی په برکت یې کوي. د آیت الکرسی چې کوم شی موږ څونه ډېر ډېر وایو، د دې مطلب دا دی چې د دې زموږ د زندګۍ سره خاص تعلق دی، د دنیا سره مو د آخرت سره. موږ خو دواړه منو که نه، دواړه زندګۍ منو. نو دومره موږ د هغې نه ناخبره یو چې دا څه شي د دې کې خدای پاک څه وایي. لکه د هغې نه یو آیت الکرسي شوه، یا سورة الفاتحه په هر مونځ کې او په هر رکعت کې وایو، نو چې بار بار ویل کېږي، خو د دې دا معنا ده چې زموږ د زندګۍ سره څه دی، د دې څه خاص تعلق دی. نو چې څومره یې زموږ سره تعلق ډېر دی، نو دونه پې پوهېږو نه چې دې کې خدای پاک څه وایي او په دې کې څه دي. نو د دې په دې معنا خو کم از کم ځان پوه کول پکار دي که نه. او د دې د الفاظ د دې صحت پکار دی، د دې بار بار ورد پکار دی چې هغه مطلوبه فواید او خواص تا ته د دې حاصل شي. مینه ورسره پکار ده. لکه یو سړی شته یا نشته، تو سره مینه لرلی شي، که ستا د سترګو نه پناه او که ستا د سترګو وړاندې، که جمدی دی او که مړ دی. داسې قرآن پاک که تاله درځي او که نه درځي نه په یادو په ناظره خو کم از کم پکار دی که نه. خو تو سره مینه ساته، خو د هر شي بیا خامخا څه نه څه ثبوت پکاري چې ستا د قرآن سره مینه د هغې به څه ثبوت پیش کړي چې ستا ګیرئ د قرآن والی عزت کوي، د قرآن ادب کوي، د قرآن خیال ساتي که نه، دې ته څه وایي مینه وایي بیا. او ته یې لولې یا چې نه درځي، نو اسې قرآن پاک راخلي او ګوته پې ګرځئ چې په دې کې خدای پاک څه ویلي، بس دا څه دي، حق دي. د قرآن پاک کتل، لیدل، ادب کول، دا ټول عبادت دی، دا ټول څه دي، لازمي دي. په هیڅ طریقه د قرآن پاک بې ادبي دا کفر دی ګورې، او ناروا ده ګورې. نو ثبوت په پیش کوي. نو به هر حاله کو یو شی دله درځي نه، نو مینه خو سره ساتلی شي که نه. یعنې تا پړه کې په یادو باندې نشته چې تی ووایې، نو په دنیا کې خو شته که نه. د سورة البقرې سره مینه کوي، د سوره آل عمران سره مینه کوي، سورة یاسین سره مینه کوي، آیت الکرسی سره کوي. نو دا د دنیا هم ګټه ده او د آخرت هم ګټه ده. او زمونږ حالات خو داسې دي چې زمونږ دا خیال دی کینی چې مونږ په دنیا پسې شوي او آخرت هم پرېښودي. عام خلک دا وایي، او نه مونږ په دنیا پسې نه په آخرت پسې، بالکل خوشي خوش شوې. نو الله لا اله الا هو، په دې کې د الله تعالی وحدانیت ذاتی ذکر دی. الله یعنی داسې ذات چې هغه متصف دی په صفاتو د کمال سره. الله خالق دی، رازق دی، مالک دی. دا چې خلک وي بارانونه څوک وري، کائنات چا پیدا کړي؟ الله تعالی. او د هر عیب نه پاک دی. الله تعالی عاجز نه دی، الله تعالی کوڼ نه دی. دا نه چې ګینې یو شی د خدای پاک د علم نه بار دی، یا ګینې خدای پاک ستړي کېږي، یا ګینې خدای پاک مطلب دا دی اوده کېږي، یا پې خوب راځي، یا پې پرکالی راځي. د دې صفات سلبیه چې څومره دي، نو خدای پاک د دې ټولو نه پاک دی. الله چې دی لا اله الا هو، د الله تعالی نه علاوه معبود برحق بل نشته دی. نه بعضې خلک وایي چې نه دا خو پلاني ځای کې خلکو بوت ایته خدای وي، پلاني ځای کې پخوا به خلکو وي. نو ته خو معبود یو دی. زه وایم چې معبود برحق داسې دی. دې نه علاوه که څوک څه شي ته خدای وایي، امریکې ته، برطانیې ته، یا پیسې ته، یا خواهش ته، نو دا معبودان دي. خو معبودان حقه نه دي، دا خو د دوی خپل خیالي څه دي معبودان دي. د معبود برحق صرف یو دی. نشته د لایق د عبادت سوا د الله تعالی نه بل څوک. نو دا هو چې دی دام ذکر دی، او د دې نه چا څوک مراد دی؟ د الله تعالی ذات ته مراد دی. بعضې خلک هسې ټاپې لګوي، لکه وایي ته وایې چې هو هو هو. نو مونږ خو دا نه دی ویلي چې په لوډ سپیکر کې وایه چې خلک ورپورې خاندي، دا دی پکې لاس څه وایي. خو نور ذکر دی څه دی؟ صرف هو هم ذکر دی. او الله 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 دام څه دی؟ ذکر دی. بعضې خلک پې خامخا اعتراض کوي، بس هغه دی نه کوي که نه. یو ما ته ویل که دا تسبیح ټیک دي، وایي دا پټ ساتل پکار دي.
نو ما ته ډېر زیات ساده یې که نه او دومره هم سادهګي نه ده پکار چې تا ته ټول خلک د ځان په شان قمقل او سادهګان ښکاري. حدیث شریف کې راځي چې دومره ذکر کوه چې خلک درته څه وایي مجنونه. دا خو چې ته کله ښکاره کوې که نه په زوره زوره، نو ما په زوره نه دی کړی، خو صرف تسبونه پته لګي چې دی ذکر کوي که نه. اما بل حدیث کې راځي چې منافقان وایي چې دا لیونی دی، نو وایي ته خپل ځان ته وګوره چې ته په څه کې راځې پوه شوې که نه. نو وایي تسبیح به پټې ساتي، چې تسبیح ته پټې ساتي نو زه دا حیران یم چې بیا په دې دا حساب کتاب دپاره ټیک دي، خو پټې ساتل پکار نو بیا په حساب کتاب څنګه کوي. ما سې تجربه کول مې یاره په جیب کې برته یاد هغه کې بیا بیا څنګه اړی ښه نو به هر حال دا ټول ذکر دی. الله